السلام علیکم. یو هفته لس ورځې یو باس شروع دی او هغه دا دی چې د تحریک انصاف حکومت چې کوم دی وزیر اعلی صاحب ویلي دي چې د مردان کې د عبدالولي خان یونیورسټۍ انجینیرینګ یونیورسټۍ د مردان رنګ روډ او اګریکلچر یونیورسټۍ سره ځمکه ډیره زیاته ده، نو د دې نه به مونږ یو 1500 کنال ځمکه خرڅو. دا خبره چې ما ته راورسېده نو څه اتنټیک لا نه وه، ما پې دوستانو نه تپوسونه وکړه. دا مشوره چې څوک هم د تحریک انصاف حکومت له ورکوي، کو هغه افسر دی، کمیشنر دی، سیکرټري دی، ډیپټي سیکرټري دی، ایډیشنل سیکرټري دی، یا په پارټۍ کې څوک دی، نو دا د دې پارټۍ او د حکومت دشمن دی، دوست یې نشي کېدی، ځکه چې د دې به ډېر منفي اثرات راځي. حکومت آلریډي یونیورسټیانو سره له فنډز نه ورکوي، نو اشته خو ترې مه خرڅوئ که نه. دویمه خبره دا ده چې د مردان ولی خان یونیورسټۍ له ډېر لوی ځمکه حیدروتي صاحب اغستې وه چې کله د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت و، او حکومت چې یو ځای علي نو هغه ارزان یې اغستې و. هلته تاسو ته پته د حکومت یو پروسیجر دی، په هغې باندې ډېره ځمکه اغستې وه، او دا بیا د راروان 200 کالو یو سوچ و چې په کار به راځي. اوس تاسو پېښور یونیورسټۍ ته وګورئ چې کم کسان پېښور یونیورسټۍ کې 10 کاله مخکې ورغلي وو، دا یو کلاو زبردست ځای و. اوس پکې چې سټوډنټان ډیر شو، نو دومره ډپارټمنټ پکې جوړ شو چې د پېښور یونیورسټۍ هغه حسن ختم کو، ځکه نور ورسره ځمکه نشته، ګراونډونه غټ غټ هغه هم په ختمېدو باندې دي. نو د عبدالولي خان یونیورسټۍ نه یا د دې نورو نه کومه ځمکه حکومت خرڅوي، دا یو بېوقوفانه فیصله ده. دا فیصله د فوري واپس واخیستی شي. څوک هم چې دا مشوره وله ورکوي او څوک پې عمل کوي، اده د پارټۍ دشمن دی، دوست یې نشته. نو کم وزیر اعلی صاحب چې دی امین ګنډاپور، هغه له داسې نادان دوستانو نه ځان بچ ساتل پکار دي. دا د دوستۍ په نوم د ده سره دشمني کوي. ته سیوا کولی نشي، نو د کمولو اختیار تا سره نشته. دا د دې بچو حق دی. سبا به دلته کې نوی ډپارټمنټ جوړیږي، بیا به ځمکه نی، اوس یې په زرګونو کې کنال اغستی، بیا به ته په اربونو کنال للی، نو بیا به د حکومت تاواني. نو لږ بل ځای کې خپلې خرچې کمې کې، بل ځای کې ګاف کورس دی په پېښور کې ډېر لوی، ټوټل پکې 4 جرنیلان به ګیم کوي، یا به 2 سیکرټریان کوي، یو به 3 وزیران کوي. دغه ګاف کورس خرڅ کوي، دغه د اربونو دی، دغه یو په مټه کې ګاف کورس دی په سوات کې، هغه هم د اربونو کربونو دی. هغه خرڅ کوي چې د هغې څه فایده نشته، شپږ اته کسه پکې لوبه کوي، بال یا سوري ته ورویشتو یا ورونه ویشتو. یونیورسټۍ کې خو په زرګونو کسان سبق وایي. د دې آیډیا نه بالکل په شا کېده پکار دي، او څوک هم چې د دې په حق کې چې دا ځمکې د خرڅې نشي، دا ویډیو ډېره شیر کې، کمنټ پې وکړئ، او چې دغه خلکو ته ورسي چې د دې منصوبې نه په آرام شي. په مختلف ګاف کورس دی، په بنو کې شته، په پېښور کې ډېر غټ دی، په سوات کې ډېر غټ دی. دغه خرڅ کې او د خپلې خرچې پې پوره کې، د یونیورسټو د ماشومانو د مستقبل نه په آرام شي. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.